ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن د یو څو خبرې د ووټ متعلق دا کو ووټ خرڅول عزت مند مسلمانانو دا ګناه ده. بعد خلک دا ووټ خرڅي. مفتی شفیع رحمت الله علیه مفتی اعظم پاکستانو هغه په خپل کتاب کې لیکلی دی چې ووټ باندې پیسې اخیستل ووټ باندې معاوضه اخیستل دا حرام دی. علماء تر دې پورې لیکلی دی چې ووټ باندې پیسې اخیستل دا بدترین قسم رشوت دی او حالان کې رشوت متعلق نبی علیہ السلام مبارک فرمای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. رشوت اخیستلو والا ورکولو والا دواړه په جهنم کې. او علما تر دې پورې فرمای چې یعنی ووټ باندې پیسې اخیستل بدترین قسم رشوت دی. دا د اسلام نه او دا د ملک نه چې کم دی دا بغاوت کول دی. نو پکار مسلمانانو لداري چې هغه د ګوري ووټ خرڅ نه کی. ځکه بعد خلک مونږ په خپل سترګو باندې لیدلی دي چې هغه په 200 روپیا باندې موټ خرڅي ای په 1500 روپیا باندې هغه په زر باندې دا د خپل ضمیر خرڅي. نو ووټ خرڅول دا ګناه ده. بلا علماء په دې باندې خبرې کړې دي. دویم نمبر خبره داره چې دا ووټ دا په صحیح ځای کې استعمال کو چېرې تا ووټ ورکو داسې یو سړي له چې هغه زینایي دی داسې یو سړي له هغه شرابي دی نو هغه به د ستا د ووټ په زور باندې ستا د ووټ په قوت باندې هغه اسمبلۍ ته لاړ شي. نه خو بیا غټ سړی شو کو هغه زینا کي او کو هغه شراب څکي حکومتي سړی شو څوک به بیا هغه ته خبرې کوي او څوک بیا هغه ته هغه کولی شي بلدار هغه کرپشن کوي هغه پیسې د عوامو پیسې هغه په خپل جیب کې اچي. نو ګناه چې هغه ته ملاویږي نو په دې ګناه کې وسره تم شامل دی. دویمه خبره داره یعنی په اسمبلۍ کې به داسې بیل پاس شي چې هغه به د اسلام خلاف هغه به د شریعت خلاف نو چې خلاف د شریعت یو بیل پاس شي نو څنګه چې هغه ګناهګار دی داسې وسره پکې تم ګناهګار دا د دې د وجې نه چې ستا د ووټ په زور باندې هغه اسمبلۍ ته تللی دی. دا دوه خبرې شوې. درېیمه خبره ځان سره یاد ساتئ یو ورکر دی یو پارټۍ والا دی هغه د بلې پارټۍ والا پسې خبرې نه کوي ځکه دا ټول مسلمانان دا په یو بل په منځ کې دا روریان دي. نبی علیہ السلام فرمای المسلم اخو المسلم مسلمان دا د مسلمان رور دی ګوره. او نبی علیہ السلام فرمای چې مسلمان د خلینا د جبنا او د لاسو نه دی بل مسلمان ته دا ضرر اون رسول کېږي. نو یو ورکر لګیای بل پارټۍ والا ورکر پسې خبرې کوي نو دا د مسلمان بعزتي کول او د مسلمان بعزتي کول دا حرام ګرځول شوی دی. الله تعالی دې موږ تمام امت مسلمه د قرآن کریم مبارک او احادیث مبارکه او د شریعت په طریقه باندې روان کړي.